أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به إن شاء الله د سورة آل عمران آیت نمبر 130 وایو. الله تعالی دې مونږه د سینې زمونږه د ژبې په قرآن کریم باندې کولاوي کې الله زمونږ د زړه په قرآن باندې کولاو کې د دې وینا، د دې بیان، د دې ترجمه په دې باندې پویا، د دې تلفظ د قرآن کریم هر هغه تعلق چې قرآن سره زمونږ تړلې دی، الله تعالی دا ته درست کې، الله تعالی دا برابر کې. والله تعالی مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله مونږ الله تعالی دې محتاجین لري کې شیطان نه مونږه بچ کې، الله نفس د شر نه مونږه بچ کې الله. او مونږه یا رب کریم دی قرآن کریم سره او د قرآن کریم د پاره د زندگی کې دنیا د مشکلاتو نه مونږه الله تعالی را وبس. الله مونږه قرضو نه او د معاشي دی مشکلاتو نه مونږه را وبس چې مونږه د قرآن ته فارغ شو. آمین. د ورستنی آیات کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باره کې فرمایل چې دا د الله رحمت ته چې ته نرم خوی او کته سغزړې او بدخوی وې، نو دا صحابه کرام به تانه تختیدلی وې، خو الله رحمت ته چې تمره نرم زړه او نرم خوی، نو دا صحابه کرام معاف هم کا او دې ته الله نه معافي مو غواړه او دې سره مشورې هم کوا. او چې کلم تاسو یو مشورې په نتیجه کې یو فیصله ته ورسئ، نو الله باندې توکل کوئ. الله مینا کوي توکل کوونکو سره. اوس الله فرمای د اطمینان او د عقیدې درستګۍ لپاره چې ینصرکم ان کچری ینصرکم مدد کی تاسو سره الله الله تعالی، فلا نو بس نشتا غالبا څوک غالب رتلونکې څوک ګټه کوونکې لکم تاسو د پاره نه تاسو باندې که الله مدد وکي، نو پتا سو هیڅ څوک غلبا مندلې نشي. غلبا د الله تعالی د مدد په بنیاد باندې ده. اول خدا سوال راځي چې نو بیا کافرو سره الله مدد کوي چې غالبيږي؟ نه، مؤمن نوي، مؤمن خالص مؤمن نوي، سوچنه یې شوی درست نوي، هغه کې غلطیاں نوي. دا دومره لویه تفسیره الله تعالی په دې جنگ احد باندې ولې کوي؟ غلطیاں شوي دي او ډېرې معمولی دي، هغه باوجود دومره تفصیل او تفسیر او یو شی په ګوته کوي. الله تعالی موږ ته ښایي چې ګوري دا وړې غلطیاں مه ګڼئ، دا وړه غلطي. او یو حدیث مفهوم داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې منافق سره ګناه داسې ښکاری ورته لکه په پوزه چې مچ ناستی، بس داسې وکینو او به تختی. او مؤمن داسې نه وي، هغه ګناه وړه نه ګڼي، هغه ګناه خپل وړه ګناه ځان لپاره تباهي ذریعہ ګڼي، زه تباه بشم. نو دغه تربیت الله تعالی کوي د مؤمن. دلته هم دغه خبره ده چې تاسو وګورئ ډیره لږه غلطي شوې ده او نتایج او بیا دومره د بیان د تاسو وګورئ چې مسلسل د سورې آل عمران کې روان دي او یو شی راته تعالی را یادای ولې دې د پاره چې تاسو تربیت وشي او د وړې ګناهونه تاسو د پاره د غټو سزاګانو باعث جوړېدل شي. نو داسې مکوئ تاسو. نو الله دلته بیا خبره کوي، فرمایي چې امداد او غلبه د الله طرف نه ده، د الله کوي. که الله وغواړي نو تاسو به غالب کی، وسایل باندې نه ده. دې مطلب دا نه ده چې وسایل به نه حاصلوي، د وسایل حاصلول هم د الله حکم ده. سورې انفال کې الله تعالی فرمایي چې تاسو اسلحه را جمع کړئ، تاسو ځان زورور کړئ، تاسو تربیت تو کوي، وحرد المؤمنین علی القتال، مؤمنانو ترغیب ورکړي په جګړه باندې، دام د الله حکم ده. او دې سره د نور احکامات د تاسو د عمل او د عقیدې درستګي هم د الله حکم ده. او نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې به حیثیت انسان مونږ ته خودلې ده. دا ټول به درست وي، نو بیا به الله تعالی امداد کوي. بدر کې څه شی و تاسو سره خو هیڅ نه و، بدر کې ډېر کمزوري وای، اسلحه نه وي، تاسو خو وتلی یو د قافلې د پاره وای، لکه سړی چې یو چکري وزي ولته جنگ شي.
او ډېر وړوکی هدف تاسو ګرځولی و، خو هلته تاسو راتاو شئ د مکې د مضبوط قوت سره تاسو مقابله وشي، الله فتح درکړه. دلته تاسو راغی مقابله کې وسایل ډېر وو، اوله ته فتح خو د بیا د نه وروسته که، نو دا خو ډېره زیاته د اعتماد او د یقین خبره جوړه شوه چې فتح خو زمونږ نه و، فتح خو د الله په حکم کې وه، او دک اصل خبره ده. دا اصل خبره د دې دا مطلب هم نه دی چې ته به کور کې کینې چې که الله خوښوي نو رابې کي، نه داسې به نه وي. هغه هم د الله حکم دی، هغه هم کوي. لکه رزق مسله ده الله ورکوي، خو خواري به کوي، خپل وسایل به استعمالوي، خپل صلاحیت به استعمالوي او صلاحیت به حاصلوي، حصولي صلاحیت به کوي، او د سره سره د الله تعالی مزید عبادت چې څومره دي دا به هم کوي، دا به هم کوي، ځکه چې ازمایښت دی، دومره غونتې وخت دی او یا اتیا کاله عمر دی ټول، دغه به کوي، بیا به الله تعالی کامیابي ورکوي. وإن یغزلکم وإن اگر چر یغزلکم پرېږدي تاسو الله تعالی، فمن بس څوک دی ذا الذي هغه ذات، څوک دی هغه خاوند د هغه طاقت، ینصرکم چې مدد به وکړي تاسو سره من بعده د هغه نه بعد، که الله مو پرېږدي، الله امداد ونه کړي، بل به څوک تاسو سره مدد وکړي، څوک به هم کامیاب کړي. فیصله اختیار خو الله سره دی، امداد خو د الله تعالی په حکم سره ده او د الله تعالی ګټې ورکوي. ګورې یو طرف ته الله تعالی د اعمالو درستګي، بل طرف ته ورسره د عقیدې برابري هم الله تعالی کوي. اعتماد به په الله باندې، الله نه علاوه په بل څه باندې نه وي. وسایل دي که اسلحې دي او که فوجونه دي او که طاقتونه دي او که نور تاسو ځان ته څه شي جوړ کړي، پیرانو باباګانو فلانه فلانه، امداد به الله کوي، غلبه ولا غد. ته به خپل کار ټیک کوي. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ کنه، بدر ته اوته الته دعاګانې کولې، غزوه احد ته تللی دی الته دعاګانې کوي الله تعالی نه. مدینه کې نه و ناست چې کېناستو او دلته شپرونه وله او په مسجد نبوي کې ناستو او په محراب کې او بس الله ته دعاګا، دلته خپلې دعاګانې ذکر او اذکار دي، خو میدان ته به اوسي دعا به کوي، الله تعالی به قبلوي، خپل کار به ته ټیک کوي. نو الله فرمایي چې وعلى الله او په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون، توکل دی وکي، ځان دی اوس پرې مؤمنان. ان د مؤمن صفت خو په الله باندې اعتماد دی، توکل دی، په دنیا وسایل او ذرایع باندې نه، الله تعالی باندې بوي. او چې الله باندې اعتماد دي ستا ډېر معمولی شي کې به الله ډېر زیات برکت واچي، او چې الله امداد نه وي نو کله هر شي کار به نه کوي، فایده به نه کوي، بے برکته وي، که هغه مال دی او که اسلحه ده او که فوج ده او که بل شي دي که بل شي دي. او چې الله امداد وي، د الله رضا وي، عقیده درسته وي، اعمال درست وي، نو بیا به تاسو سره تعالی امداد کوي. او توکل په الله باندې، ان اعتماد په الله تعالی باندې، دا د مؤمن صفت ده، دا به وي خامخه، دا به وي خامخه، سره د وسایل او ذرایع به اعتماد په الله تعالی باندې وي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو په بل شي باندې اعتماد نه کوئ، الله باندې به کوئ. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی. او دا توکل او اعتماد په الله باندې دا ډېر غټ صفت ده د مؤمن، کچېرې دا پیدا وشي. الله دې موږ تاسو هم الله باندې متوکلین جوړ کی، اللهم امين. ان ينصركم مدد وکي تاسو سره الله ولا تعالی، ان ينصركم الله که الله مدد وکي تاسو سره، فلا غالب لكم نو نشته څوک غلبه مندون کې په تاسو باندې، نشي مندله غلبه تاسو د پاره، نشي در کوله غلبه تاسو ته. وان يخذلكم او هغه پرېږدي تاسو، فمن ذا الذي بسوک ته هغه ذات ينصركم چې مدد وکي تاسو، من بعده ورسته د اغنا بیا بسوک امداد وکي تاسو. وعلى الله او په الله باندې فليتوکل المؤمنون، ځان دې اوس پاري مؤمنان، توکل دې وکي مؤمنان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.